أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دینا مخی آیتونو کې دا ذکر وشو چې الله پاک د موسی علیہ السلام نه دا وعده واغسته چې ته څلوېښت ورځې روژه ونیسه، کوه طور ته راشه نو تا ته به کتاب میلاو شي. کله چې موسی علیہ السلام د کوه طور نه راغی او تورات د ځان سره راوړو نو خلکو ته وی چې دا د الله کتاب دی، الله ما ته دا کتاب راکړه، دې کې چې کوم احکام دي په دې باندې به تاسو عمل کوئ نو د دواړو جهانو کامیابی به درته میلاو شي. دی وی چې یاره دا څه پته لګي چې دا کتاب تا راوړو، دا د کوم ځای نه راوړو، په دې څه دلیل دی چې دا د الله کتاب دی؟ وی چې موږ به هله ومنو چې الله پاک موږ ته پخپله ووایي چې دا زما کتاب دی او موسی علیہ السلام ته مې ورکړه او تاسو پې عمل کوئ. بهرحال هغې اویا کسان منتخب کړه مشران. موسی علیہ السلام هغه اویا کسان د ځان سره کوه طور ته بوتلل. چې کوه طور ته بوتلل نو هلته الله جل شانه د خپل شان مناسب خبره ورته وکړه چې دا کتاب تورات دا زما حق کتاب دی او دا مې موسی علیہ السلام ته ورکړی ستاسو دپاره چې تاسو پې عمل وکئ. نو چې دا اواز یې واورېده، دا خبرې د الله جل شانه واورېدې، نو دوی ووی چې دا څه پته لګي تا چېرته دغلته کې د ګټ نه شاته څوک سړی کېنولی دا هغه ووایي. انتهایي هټ درمه خلکو، زدیان خلکو، نو دا وی چې دا به بل څوکي، هله به موږ ومنو چې خدای موږ ووینو مخامخ راته راشي او راته ووایي چې په دا کتاب واخلئ او په دې باندې عمل وکئ. نو دا انتهایی د ګستاخۍ خبره وه، ځکه چې د دنیا په سترګو باندې د خدای دیدار نشي کېدی. حضرت موسی علیہ السلام یو ځلې الله پاک ته ووی رب ارینی انظر الیک، خدایا ما ته ځان وښیه چې زه درته وګورم. نو الله جل شانه موسی علیہ السلام ته ووی لن ترانی، ما په دې دنیا کې ته هرګز نشي لیدی. دا سترګې دومره د دنیا مضبوطی نه دي چې زما دیدار دې وکړی شي. و البته زه دې غر ته یو جلوه غوندې ښکاره کوم، یو پړق غوندې، خپل دیدار پوره نه، صرف یو جلوه ورته ښکاره کوم. فإن استقر مکانه فسوف ترانی، که دا غر په ځای ټینګ شو نو بیا به ته ما ولیدی شي. نو الله یوه جلوه غوندې ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صاعقه، چې کله ورته الله هغه لږه غوندې معمولي جلوه ښکاره کړه نو یو زبردسته دماکه وشوه، یو لوی درز وشو او دومره زبردست درز وشو چې موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر د الله برگزیده بنده
هغه چې کوم دی بېهوش شو را پرېوت کله چې په هوش کې راغی نو خدای توبه مې ده په دنیا کې ستا دیدار نشي کېدی دا لږ غوندې پړق دی دې ته غر ټینګ نشي غر دړې وړې شو نو انسان څه قوت او څه طاقت دی البته په جنت کې به بیا د الله پاک دیدار کیږي الله دې موږ ته نصیب کړي جنت ځکه چې هلته به دا سترګې نه یې سترګې او دا بدن به نه وي هغه به د آدم علیه السلام په قد باندې قدي او دا بدن او دا شکل و صورت به نه وي هر یو سړی هر جنتی به د حضرت یوسف استی نو هلته بیا د الله دیدار کیدی شي هغه سترګې طاقتورې دي هغه سترګې مضبوطې دي د انسان ټول قوتونه هغه چې کوم دی نو به بیا مضبوطي و ډېر به نو دې خلکو چې کله دا مطالبه وکړه چې مونږ الله پاک په خپله ووینو نو خدای پاک پې تندر را وغورځو یو شړق یې پې را وغورځو نو ټول یې مړه کړه چې ټول یې مړه کړه نو موسی علیه السلام الله ته خدای پاکه دا خو ما چناو کړی خلک راوستی دی زه چې دا اوس تا مردار کړه نو زه چې واپس لاړ شم نو څه به ورته ویم خلکو ته به څه ویم دا خو مړه شو ځه خو خلکو ته به څه ویم دا خو ما د بل مقصد دپاره راوستی و نو ښه دا وه چې خدایه زه دې مو سره مړ کړی وی الله دوباره را ژوندي کړ خدای ته څه ګرانه خو نه وه دوباره چې کوم دی نو را ژوندي کړ عالمان فرمایي چې دا مړه کول یې هسې چې کوم دی د پریشر دباو اچولو دپاره و هغې چې کوم دی را ژوندي کړه او د دې وجې نه چې دی د الله شکر ادا کړي دې دپاره چې دا دومره لوی غلطه مطالبه مونږ وکړه او الله جل شانه چې کوم دی هغه مونږ ته سزا راکړه الله مونږ مړه کړو بیا یې را ژوندي کړو نو دا د شکر مقام دی نو دې دوو آیتونو کې الله د دغې خبرې ذکر کوي فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ هر کله چې ووی تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نؤمن لک هرگز ایمان نه راوړو مونږ پتا یعنی یقین نه کوو پتا حتی نر الله جهرة تر دې چې ووینو مونږ الله ښکارا په سترګو وینو فاخذتکم الصاعقة نو ونیو دوی لره تندر یعنی تندر پې راغی مړې کړه وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو کتل یعنی دغه حالات هم ولیدل ثم بعثناکم بیا ژوندي کړه مونږ تاسو لره من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه په دې کوهي تور کې مو مړه کړئ نو بیا مو هلته ژوندي کړئ لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ وظللنا علیکم الغمام او سورې کړله مونږ په تاسو باندې وریځ وانزلنا او نازل کړه مونږ علیکم المن په تاسو باندې ترنجبین والسلوا او مړزان کلو خورئ من طیبات ما د پاکو هغه څیزونو نه رزقناکم چې رزق درکه مونږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم اونکه دوی په مونږ ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم یظلمون چې په ځان باندې ظلم کو دا واقعه د میدانی تیه سره تعلق لري میدانی تیه یو مختصر غوندې وړوکی میدان دی چې تقریبا 27 مربع کیلومیټر میدان دی کله چې دوی ته آرام ملاو شو او د فرعون د هغه ظلم و تشدد نه دوی فارغ شو کتاب ملاو شو هر څه برابر شو نو الله جل شانه د طرف نه ورته دا حکم راغی موسی علیه السلام ورته ووی چې هلکه ستاسو اصل وطن دا شام دی اوس په شام باندې عمالقه یو قوم غټو بدنونو تکړه قوت طاقت والا خلکو د هغې نه دا خپل وطن واخلی لاړ شئ جهاد ورسره وکئ الله به تاسو ته غلبه درکوي الله به تاسو ته ستاسو امداد کوي دې خلکو دې ته غاړه نه کېښودله نو چې غاړه ورته نه کېښودله
دا خو د یوسف علیه السلام په زمانه کې مصر ته راغلي او په مصر کې بیا آباد شو. در حقیقت د دوی خپل وطن هغه شام نو دی خلکو اندازه ولګوله. موسی علیه السلام ته وی تاسو لاړ شئ او د دغې خلکو د عمالقو د هغوی اندازه ولګوئ. 12 کسان یې ولېږل. په هغې کې زیات کسان داسې وو چې کله واپس راله وی دا خلکو سره جنگ مشکل دی، اخو ډېر لوی لوی تکړه تکړه خلک دی، اخو مونږ یې غونډ په ترخ کې ونیولو هلته یې بوتلو. نو 2 کسانو هغې صحیح خبره وکړه، وی د الله امداد چې زمونږ سره نو مونږ مقابله کولی شو. او نور ووی چې نه مونږ مقابله نشو کولی. نو ټولو بني اسرائیلو په یو چغه باندې ووی چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي هلته جنګونه کوئ، موږ به دلته ناسو، موږ نسو، موږ جنګ نشو کولی. نو د دې ګستاخۍ په پاداش کې الله جل شانه دوی په دغه وړوکي غوندې میدان کې راګیر کړل. نو چې په دې وړوکي میدان کې راګیر کړل نو سار به روان شو، مزل به یې کو، خپل منزل مقصود ته به تلل. ماښام به شو نو شپه بیا هلته وکړه، چې شپه بیا وکړه سار به شو نو چې کوم ځای نه به روان شو نو بیا به هلته و. 40 کاله الله بغیر د اتکړو نه، بغیر د جیل نه، بغیر د دروازې او د دیوال نه په دغه وړوکي غوندې میدان کې دوی په جیل کې بند کړه واچول او ټوله ورځ به پې مزل کو او سار به بیا هغلته کیو، بیا به په سبا له مزل کو، سار به بیا هلته کیو. نو دې خلکو بیا شکایتونه شروع کړو. الله په دا سره د دې نه چې په جیل کې دي خو په ایک لاس کې دي، زبردست انعامات په دغه ځای کې الله وکړو. جامې نه شلېدې، نه زړېدې، نه لنډېدې. لکه څنګه چې د انسان په بدن سرمن ده، ماشوم دی دا سر الګ ماشوم غټېږي بس سرمنه مو سره غټېږي، دقه رنګې د دوی دا کپړې د دې د بدن سره غټېدې او خیرنېدې هم نه او شلېدې هم نه. 40 کاله پورې دا په یو حال باندې او د هغې سره سره چت خو نه و، آبادي نه وه، غټې غټې ونې نه وې چې سوری پکې و، او که وي نو هغه جدا جدا او لرې لرې وې. نو دغې خلکو ته الله وریځ راوسته، وریځ یې پې داسې ګهره راوسته چې د نور تاو یې ته بند کړ، د نور ګرمي به ورته نه راکوزېدله. او د هغې سره خوراک انتظام یې ورته دا وکړو چې د دې بوټو په دې پاڼو به یې ورته د چینو په شانتې خواږه سیز خوږ دغه پیدا کړه، دی به هغه ځان له راغونډول نو دې خوږو ته د انسان زړه کېږي نو هغه به یې خوړل. او مړزان دا ورته الله پاک را لیږل د خوراک دپاره، داسې به ورته عام ګرځېدل، به دوی به سره ونیول. خو موسی علیه السلام ورته وایي چې هلکه ذخیره کوئ مه، دا به تاسو ته باقاعده میلاویږي، څومره چې تاسو دلته یې نو دا به درته میلاویږي. خو دوی ذخیره کول شروع کېښوده، هلکه دا به سار له څه کوو، دا به ماښام له څه کوو، حالانکې تیار ورته راتلل. نو اسخا شو. الله پاک ورته دغه سزا ورکړه چې په دغه میدان کې 40 کاله سرګردانه تیه، دا سرګردانۍ ته ویلی کېږي، دوی سرګردانه په دغه کې ګرځېدل او پاک څیزونه ورته موږ ورکړي دا یې خوړل. نو په ځان یې ظلم وکړو چې د هغې نه بیا انکار وکړو، د جنګ نه انکار وکړو، د دغې ښه بهترینو خوراکونو وی دې خو موږ تړو وو. هغه واقعه بیا وروستو بل آیت کې را روانه ده. وظللنا علیکم الغمام، او سورې کړه موږ په تاسو باندې وریځ، وانزلنا علیکم المن والسلوى، او نازل کړه موږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان. کلو خورئ من طیبات ما د پاکو هغه څیزونه رزقناکم چې درکړه موږ تاسو ته. وما ظلمونا، او ظلم اونکه دوی په موږ، ولکن کانوا انفسهم، لیکن دوی په ځانونو خپلو یظلمون ظلم کو. وإذ قلنا، هر کله چې ووی مونږ ادخلوا داخل شئ هذه القریة دې کلي ته، فکلوا منها، نخورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای کې چې خوښه ستاسو، رغدا فراخه بلا روک ټوک. وادخلوا الباب، او داخل شئ
د دروازې د دې کلي ته سجدن سجده کوونکي یعنی عاجزي کوونکي وقولوا او اوایه حطوة لا لفظ د حطوة نغفر لکم حطوة معنا ده خدای موږ ته بخنه وکړي نغفر لکم بخنه به وکړو موږ تاسو ته خطایاکم د ګناهونو ستاسو وسنزيد المحسنین او زر ده چې ډېر به ورکو موږ نیکي کوونکو ته دا واقعه هم د دغې میدان تیس سره تعلق لري په دې کې حضرت هارون علیه السلام هم وفات شو حضرت موسی علیه السلام هم وفات شو وروستو بل پیغمبر راغی نو دې خلکو دا مطالبه وکړله چې موږ ته خو دې خوراکونو د غوښې د مړزانو او د ترنجبین زړه وو موږ له پکار دي ساګ او پیاز او اوږه او مسور او دا شیونه موږ له پکار دي نو هغه ورته وي چې ښه دا هم پکار دي نو خوا کې نږدې کلی دی ایلیا دې ته ورشئ دې کلي ته ورشئ الله ته ازادي وکړه خو چې دې کلي ته ورځئ نو عاجزي و انکساري کوئ مستۍ باندې به نه ورځئ په لویۍ او په تکبر طریقې سره به نه ورځئ او چې ورځئ نو دا الفاظ به وایي حطوة حطوة خدای موږ ته بخښنه وکړي خدای موږ ته بخښنه وکړي نو ګناهونه به هم درته معاف کړو او زیات چې څومره نیکي مو وکړه بدله به ډېره درکړو نو دا خوارنشوي ولګېدل دې څه وکړو هغه الفاظ یې بدل کړل الله ورته وي حطوة وایه معافي غواړئ استغفار کوئ بخښنه غواړئ نو دوی د حطوة په ځای وي حنطوة 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 غنم 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 دای چې کومه دی چې موږ له غنم په کار دي نو دام د الله پاک د خبرې نافرمانی وه نو دغې وجې نه الله په دوی باندې عذاب نازل که او الله رسوا کړه شرمنده کړه او دارنګې چې کوم دی د الله نافرمانی وکړه نو دغه آیتونو کې الله دا فرمایلی دي فبدل الذین ظلموا نو بدل که هغه کسانو چې ظلم یې کړی قولا وینا غیر الذي علاوه د هغې نه قیل لهم چې ویلی شوي و دوی ته ویلی شوي چې حطوة وایي دوی ورسره نون ملګری که حنطوة فانزلنا علی الذین نو نازل که مونږ په هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی یعنی نافرمانی کړی وه رجزا من السماء عذاب د طرف د اسمان نه بما کانو یفسقون په سبب د هغې چې دوی فسق کو نافرمانی کوله وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى هر کله چې ووی تاسو ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک هرگز یقین نه کوو مونږه په تا باندې حتی نر الله جهرة تر دې چې ووینو مونږه الله ښکاره فاخذتکم الصاعقة نو اونیو تاسو لره تندر وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو کتل ثم بعثناکم بیا ژوندي کړه مونږ تاسو لره من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ وظللنا علیکم الغمام او سور یې کړله مونږ په تاسو باندې وریځ وانزلنا علیکم المن او نازل که مونږ په تاسو باندې ترنجبین والسلوا او مړزان کلو خورئ من طیبات ما د پاکو هغه څیزونو نه رزقناکم چې درکه مونږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نه کړی دوی په مونږه ولکن کانوا انفسهم لیکن دوی په ځانونو خپلو یظلمون ظلم کو واذ قلنا کله چې ووی مونږ ادخلوا هذه القریة داخل شئ دې کلي ته فکلوا خورئ منها د دې نه حیث شئتم کوم ځای کې چې خوښه یې ستاسو رغدا فراخه وادخلوا الباب او داخل شئ دروازې د دې کلي ته سجدن سجده کوونکي عاجزي کوونکي وقولوا وایې حطوة لفظ د حطوة نغفر لکم وببخو مونږ تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنین او زر ده چې ډېر بدله به ورکو مونږ نیکي کوونکو ته اسمان نه بما کانوا یفسقون په سبب د هغې چې دوی نافرماني کوله صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.